لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. زما محترمو فقه اسلامی کے خاندانی نظام تا یو زیات اهمیت دا ورکړی شوی دی. دیو جنا د پاکیزه معاشره د پاکیزه معاشري بنیاد دی. د دې موضوع د لاندې زد نکاح او د ښځې او د خاوند حقوق او د هغې د جدا کېدو چې هغې ته طلاق یا خلع ویلی کېږي د هغې څه قوانین بیانوم. د ټول نه مخکې خو زه د نکاح او د هغې شرعي ارکان دا بیانوم. نکاح صرف یو معاهده نه ده بلکې دا یو مقدس عبادت دی. د هر نکاح دپاره د درس کېدو دپاره یو څو شرایط دي. هغې کې لومبی شرط دا ایجاب او قبول دی. که هغه د ښځې د طرف نه وي یا د سړي د طرف نه وي نو هغې کې به ایجاب او قبول دا کېږي. دویم شرط والا دا دی چې دا په یو مجلس کې کېږي او دریم شرط والا دا دی چې دې کې به ګواهان موجود وي. دا به د ګواهانو په وړاندې کېږي. گواهان با یا دو سړي وي او یا یو سړی او دو ښځې به وي او دا گواهان دا به مسلمانان وي او عاقلان به وي. خو چرته هم چې دا نکاح کېږي نو دا به د زنانه یعنی د ښځې په رضامندۍ سره کېږي. که هغه ښځه وي چې هغه مخکې نکاح کړی شوي وي هم به د هغې په رضا باندې کېدی شي او هغه ښځه چې د هغې نکاح نه وي شوي مخکې نو هم به د هغې په رضامندۍ سره دا نکاح کېږي. که چېرې هغه رضا وي نو بیا به د هغې رضا ته کتلی شي او دا نکاح دا به کېدی شي. او بل شرط پکې دا دی چې دا به د دې مهر به مقرر کېږي. مهر به څومره مقرر کېږي؟ مهر به د خاوند د حیثیت مطابق دا مقرر کېږي چې هغه د هغه مال د مال څومره حیثیت دی نو د هغې مطابق به دا مهر دا مقرري. نمبر 2 د ښځې او د خاوند شرعي حقوق او فرایض څه دي؟ لومبی خبره خدا ده چې د واده نه بعد دا دواړه فریقین د خپل دواړه حقوق چې کوم دي هغه لازم وګڼي او دی حقوقو ادا کولو سره خاندانی نظام دا مضبوطی. د خاوند فرایض څه دي؟ دی بس څه کوي؟ لومبی دی بنان نفقه دی به خپلې ښځې ته خوراک ورکوي، سکاک به ورکوي، کپړې به ورکوي، څنګه به ورکوي د خپل مالی استطاعت مطابق چې د سره څومره مال وی یا مال دی ور سره د هغې مطابق به دی په د خپل ښځه باندې دا خرچ کوي. دویمه خبره دا ده چې دی به د خپلې ښځې سره نرمي کوي یعنی ښه سلوک به دی سره کوي. او دریمه خبره دا ده چې دا به د خپلې ښځې له کمره جدا جوړوي یا به ورله کور دا جدا جوړوي. دا د دې ښځې حق دی چې د دې د رشته دارانو په دې کې څه مداخلت دا نه وي. اوس د ښځې فرایض څه دي په شوهر باندې خاوند باندې؟ ښځې له پکار دي چې دا د خپل خاوند اطاعت او فرمانبرداري وکړي په هغه کارونو کې چې هغه د شریعت خلاف نه وي.
کم کارونه چې د شریعت خلاف نه دي نو په دې ښځه باندې لازم دي چې دا د خپل خاوند خبره دا ومني او دا د خپل ځان حفاظت وکي، یعنی خپل ستر دا بل چا تخکاره نه کی او په ځان باندې دا لازم وګڼي او د خپلو ماشومانو تربیت دی وکي، ځکه چې خاوند خو کار کوي په ډیوټۍ باندې وي نو تربیت د وړو دا په دې زنانه باندې. درېمه خبره د طلاق او د خلع یعنی د جدا کېدو احکام سری. نو که چېرته د دې ښځې او د خاوند په درمیان کې زندگی تیرول دا ممکن نه وي نو د دې دپاره شریعت څه احکام دي چې هغې کې طلاق دی. که چېرته دی خوشحاله نه وي نو دی دا ښځې له دا خاوند طلاق ورکړي او دی جدا شي. طلاق په څنګه به ورکوي نو چې کله دا د دې بیماری نه پاکه شي نو یو طلاق دی ورته ورکړي بغیر د څه جما نه، او یا د خلع وکړي. خلع معنی دا چې دا زنانه د خپل مهر پرېږدي یا د سمال ورکړي د هغې په عوض کې دا ځان د دې خاوند نه آزاده کړي. مثال کې یو کس دی او هغه په خپله ښځه باندې ظلم کوي او دا ښځه ورته وایي چې بس ته ماله هغه مهر مه راکوه ما آزاده کړه، نو دا دې آزاده کړی شي په دې باندې، یا دې داسې پیسې راواخلي او د خپل خاوند له ورکړي چې دا پیسې واخله او ماله طلاق راکړه، نو دې ته خلع ویلی کېږي یا دې دا چلو کېږي. نو دا یو څو احکامو دا هر یو مسلمان له پکار دي چې دا زده کړي، دې سره د معاشرې دا نظام دا مضبوطیږي. هر یو انسان له دا پکار دي چې هغه دا خبرې زده کړي، ځکه زمونږ په معاشره کې نن سبا ډېر بې اتفاقۍ دا راغلي دي او معاشرې دا خرابېږي، هر کور کې جنګونه دي. نو دا خبرې زده کول پکار دي او نور مسلمانانو ته دا رسول پکار دي. جزاکم الله احسن الجزا.